زکات پیژنئ تاسو په پیسو کې زکات دی، په نقدو کې به تا وایي زکات دی، سونې چاندې وغیرې حساب سره. دغه شانتې په احادیثو کې هم زکات دی. د احادیثو به څه ورکوئ؟ زکات ورکوئ. هلکه د احادیثو پکې څنګه زکات دی؟ بشر بن حارث رحمت الله علیه د محدثینو حضراتو ته وي وایي تاسو د احادیثو زکات ورکوئ، د احادیثو زکات ورکوئ. چا ورته ویل صاحب د احادیثو زکات څنګه خلک ورکوي؟ دا پکې لا څنګه مسله ده؟ وایي موږ خو له فرضه کې هم زکات اورېدلو په نقدو کې، سونه چاندی کې او دغه شانتې غنم جوار غوړه وغیره کې دې کې عشر دی، خو د احادیثو زکات تا پکې څنګه خلک ورکوي؟ هغه ورته وفرمایل وایي چې کله تاسو 200 احادیث یاد کړئ یا نورو ته ووایئ، وایي هغې کې په 5 احادیثو باندې لازمي عمل کوئ. څو احادیثو باندې؟ 5 احادیثو باندې. په 200 احادیثو کې په 5 احادیثو باندې عمل کول دا لازمي کوي، وایي دا د احادیثو زکات دی. نو په زکات کې 40 روپۍ ده که نه؟ نه 40 احادیثو کې په یو حدیث باندې عمل راغی، 5 20 نو په 200 احادیثو کې به 5 باندې څه کې؟ وایي عمل لازمي کې. دا د احادیثو زکات دی. دا خبره چا کړې ده؟ بشر بن حارث رحمت الله علیه دا خبره کړې. دا ډېره قیمتي خبره ده چې موږ احادیث یاد کړو، بیا په هغه باندې انشاءالله څه وکړو؟ عمل وکړو. په خپله کنه انشاءالله الله دې موږ ټول دغه شانتې جوړ کړي چې موږ د احادیثو تابعدار شو.